هاي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني محسنات معنویہ ویل چې هغه 24 دي نو بای کې 12 13 14 پورنشو افتنان او جمع او تفریق افتنان چې په یو کلام کې دوا مختلف فنونه راجم کول لکه تهنیه او تعزیت یا مدح او هجا یا غزل او حماسه دا جمع کول لکه دا اشعار ویلو چې یزید پلار معاویه رضی الله تعالی عنہ وفات شو نو هغه ورته هم مبارکبادي ورکړو او هم وسره خپل پلار هغه تعزیت وسره کړو ویم لکلو جمع چې متعدد سيزونه د یو حکم کې شامل جمع کی ډېر سيزونه په یو حکم کې جمع کول او تفریق چې دوه یو شان سيزونه خو بلې کې دا یو د خصوصیت بیان کې چې هغه د بل نه جدا شي لکه ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الامير يوم سقاء فنوال الامير بدرة عين ونوال الغمام قطرة ماء دا امیر سخاوت او د باران سخاوت ذکر کړل او د باران هغه سخاوت کم کړل او د امیر هغه د خصوصیت زیات بیان کړل چې هغه د بل نه جدا کړل نن سبق کې 15 نمبر په محسنات معنویو کې هغه تقسیم ده دا تقسیم درې صورتونه دي چې یا خود سي چې د یو سیس ټول اقسام چې دغه احاطه کول یعنی د یو سیس ټول اقسام راګیرول یو قسم اداره دویم قسم اداره چې سو سيزونه چې دا په جمع باندې ذکر کړی شي او بیا د هر د پاره داغه متعین تور باندې یو حکم هغه ته منسوب کی سو سيزونه ذکر کړی شي او هر یو تداغه متعین حکم دا منسوب شي او دریم نمبر چې د یو سیس ډیر احوال ذکر کول او بیا د هر حال لایق او مناسب ذکر کول د یو سیس حالات ذکر کول مختلف حالات او د هر حالت لپاره مناسب قید او مناسب قید ذکر کول نو دې د تقسیم وي چې یا خو د یو سیس ټول سيزونه راګي ټول اقسام راګي ویم نمبر چې د یو سیس لپاره سيزونه ذکر کړل شي سيزونه ذکر کړل شي بیا د هر د لپاره داغي متعین طور یو حکم ولګي چې د دې سره د دې سره ده او دریم چې سو سيزونه چې نه دا د سيزونه احوال ذکر کی او بیا د هر حال سره مناسبات چې نه دا ذکر کړی شي مثالونه تو ګورئ تقسیم هو اما استيفاء اقسام الشيء یا خدای چې د یو سیس ټول اقسام هغه راګیرول احاطه راي کول نه قوله لقد شاعر دا قول شو واعلم علم اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي دل کې پدې شعر کې شاعر د زمانه درې وړ اقسام چې هغه زمانه حال ماضی او مستقبل دا درې وړ راګر کړی دي واعلم علم اليوم والامس قبله او زه خپو ما د نن ورځې په علم باندې او د پرونی ورځې په علم باندې ولكنني عن علم ما في غد عمي لیکن زه دا سبا د علم نه جننه زه اړونیما مطلب دا نه چې ګوره زمانه د درې دی نننې زمانه دا وګه اليوم کې ذکر کړل حال امس قبله دا کې زمانه ماضی ذکر کړل او ما في غد دا چې نه غدین د سبانه زمانہ یعنی دا زمانه درې وړ اقسام د پکې راګر کړل پوه شو به دې معنی واعلم علم اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي او زه خپوایا ما د نن ورځې په علم باندې د پرونی ورځې امس قبله یعنی امس خو پرون ته هم وای او سبا ته هم وای نو قبله ورولې کو چې مطلب د دې نه پرونی ورځ مراد ده ولكنني عن علم ما في غد عمي اصل کې دې ولكنني عمي لیکن زه چې ما زړون یم تاسو عن علم ما في غد دا علم دا سره چې ثواب کیږي نو دا تقسیم یو قسم شو چې یو صورت دا شو
چې د اوسیس ټول اقسام احاطه کول ټول اقسام راګرول. دویم نمبر چې ما تاسو وی و اما ذکر متعدد و ارجاع ما لكل الیه على التعین چې ذکر د متعدد یعنی څه څه یو ځای ذکر کول بیا د هر یو لپاره متعین تور باندې یو حکم منسوب کول كقوله ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان غير الحي والوتد هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد ولا يقيم أقام يقيم إقامة بمعنى قائم ودريدل إرادة كون على ضيم ضيم مفرد زيوم جمع ظلم توي يراد أراد يريد إرادة يراد دا واحد مذکر غائب سے غدا دا فعل مضارع مثبت مجهولنا الا الاذلان اذل مفرد اذلان تسنیه لا ذلیل سزنا عیر الحي عیر مفرد اعیار جمع دا خرطوي حي مفرد احياء جمع دا قبیله توي وتد مفرد اوتاد جمع دا میخونو توي وتد هذا على الخسف مربوط برمته مربوط ربط يربطو ضرب يضربون بمعنى تړل مربوط معنی تړل شوی برمته رمه لګي پخانه رسیتا وذا يشج شج يشج زخمی کول نصرین سرنا فلا يرثي رثا يرثي يعني چا باندې خفه کېدل نو معنا دا شو ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان غير الحي والوتد او د هغې ظلم باندې اراده نه کولای کېږي ولا يقيم به او صبر نه کولای کېږي یا قیام نه کولای کېږي على ضیم په داسې ظلم باندې یراد به چې د هغې اراده کړلی شوي الا الاذلان مگر دوه ذلیل څیزونه عیر الحي والوتد یو د قبیلې خر او یو میخ نو ګورئ لکه دوه څیزونه ذکر کړل یو خر ذکر کو د قبیلې او یو چې نه دای میخ ذکر کو نو ذری خر د پاره سوې هذا على الخسف مربوط برمته وې دا چې نه نو دا په ذلت سره خسف معنا په ذلت سره مربوط برمته دا تړلې شوی دی په هغه زړې رسۍ سره ان د خر متعلق حال بیان کو چې دا خر تړلې شوی په بخانه رسۍ سره وذا يشج او دغه داغي سر زخمی کولای کیږي فلا يرثي له احد پس هیڅ کوم ترس نه کوي پاګې باندې نو ګوره په دې شعر کې دوه څه ذکر کړل یو خر ذکر کو او یو چې نن دای څه ذکر کو میخ ذکر کو او د هر یو څه متعین احوال بیان کړل یو حکم ورته منسوب کو هر یو ته یو متعین حکم منسوب کو خر ته دا حکم منسوب کو چې دغه دغه لګي د ذلت د ودینه ولاړی همیشه لپاره په دغه باندې پرسه باندې تړل شي ولاړی او دا میخ ته نه د میخ سر زخمی کولای کو څوک به ترس نه کوي مطلب دا چې لکه په میخ باندې د میخ هغه سر وهاله کیږي کنه خلک چې میخ ته کوی نو سر ولوي کنه خو څوک به ترس نه کوي ځکه چې دا خو د وهالو د پاره دی لکه پوښتنه مې معنی ها لکه په دې باندې پوښتنه نو ګوره دل کې دوه سيزونه ذکر کړای شول او د هر یو لپاره متعین تور باندې یو حکم یو ته یو حکم منسوب کو او بل ته بل حکم منسوب کو ولا يقيم على ضيم يراد به او صبر نه کولای کیږي یا قیام اراده نه کولای کیږي على ضيم تداس ظلم باندې یا د قیام یعنی سوق ټیک نشي پاتې کېږي على ضيم په ظلم باندې یراد به چې د اراده کولای کیږي الا الاذلان مگر دوه سلیل څیزونه یو عیر الحي والوتد عیر الحي یعنی د قبیله خر او یو میخ مطلب دا دی کنه چې لکه په ټولو سوسونو باندې ظلم کیږي نو په دې ظلم باندې داغه نه پاتې کولای کیږي
چې کم سيزونو باندې ظلم کیږي نو هغه په ظلم باندې نه پاتې کولای کېږي مګر دوه سيزونه دي چې خلک په ظلم کوي او به هم څوک پروا نه کوي هغه دوه سيزونه څه دي یو خر دی او یو سره یو میخ دی وای خر دی نه هذا على القصد مربوط برمته دا وای په ذلت سره د دغه پوخانه رسۍ سره تړل شوی نو دا ظلم دی خدا خر سره چې دا ظلم نه دی ځکه چې خر خامخا تړي به کنه تړي نو بیا لته وي ولا يشج فلا يرثي له احد او دا بل دین د سر زخمی کولای کیږي نو کته وی چې سر وحال دا ظلم دی او د میخ باندې د میخ دا سر واله کیږي دا په د ظلم دی نه خبره صحیح نه پوه شو به معنی فلا يرثي له احد سوق درس نه کوي به معنی واما ذكر احوال الشيء مضافا الى كل منها ما يليق به او دریم نمبر صورت دا چې موږ ویلو دی وسه احوال ذکر کړل شي او بیا له هر حال سره لایق او مناسب ټکی راغی سره هغه د یو قید یا وصف چې نه منسوب کړل شي دا سره چې کمی و اما ذکر احوال شی یا ذکر کول د احوال یوسف مضافا الى كل منها چې نسبت کړل شي په دې کې هر یو ته ما یلوق به کم چې د سره مناسب دي که قولی سأطلب حقي بالقنا ومشائخي كأنه من طول ملتمثوا مردو ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا كثير إذا شدوا قليل إذا عدوا سأطلب حقي بالقنا ومشائخي سأطلب طالب يطلب بمعنى طلب کول نصغر ينصرو حق مفرد حقوق جمع بالقنا قنا نزيد وي قناء جمع مشایخ د شیخ جمع كأنه من طول ما ملتمسوا التمس يلتمس التماسا نقاب چول مرد د امرت جمع او دغه ته ویل کی چې بیریشا چې په مخ باندې وختنه وي یو ثقال جمع ثقيل درونته وي اذا لاقوا لاقا يلاقي ملاقاتا خفاف د خفيف جمع د سپکته وي اذا دعوا دعا يدعو دعاء ودعوا دعون تبیا جوړ شي كثير اذا شدوا شد يشد بمعنى حمله کول قليل اذا عدوا عد يعد بمعنى شمارول وصبره سأطلب حقي بالقنا ومشائخي وزردا چې زب طلب کوم خپل حق د نيزو بذریعه سره ومشائخ او دا د بوډاګانو بذریعه سره د تجربه کار خلکو بذریعه سره كأنهم من طول ملتمثوا مردو گویا کې چې دوی د ډیر نقاب اچولو د وجې نه بیرې شي مطلب یې د سي مشایخ او د سي تجربه کار خلک چې هغه د سي نقاب اچولل چې هغه دغه د وجې نه گویا کې د شری چې دوه اړوګیره نشته مطلب ګیره اړوکاري نو څنګه چې بیرې چې سړي ګیره نه کوي دغه ځان دي دوه همیشه په نقاب کې نو ګیره چې تخکاره شوی نه او څنګه خلک ته ثقال اذا لاقوا خفاف اذا دعوا درانه دي کله چې دوی ملاقات وکړي د چا سره یعنی کله چا سره ټکراو شي کله چاته مخامخ شي نو بیا دوی درانه دي مطلب د اسلحې نډک وي خفاف اذا دعوا او کله چې راو بلل شي نو بیا سپکی مطلب څوک ورته आवाज وکي نو دې چې کس بساجي چې سپکی لګا درنو بشاندې نه دي كثير اذا شدوا او ډیر وی د کله چې حمله کوي د حمله کولو په وخت ډیر وي او قليل اذا عدوا اشمار له او لګوي د شمارلو په وخت کله چې شمارل شي نو ګوره دل کې دا دې فوجانو او د دې خلکو حالات بیان کړل ګوره یو څو سيزونه جمع کول او بیا دغه مناسب حالت کول نو دل کې ګوره د دې څلور حالتونه ذکر کړل چې درانه دي سپک دي ډیر دي او لګ دي دا څلور خدرانه کله دي کله چې دوی ملاقات وکړي د دې سره مناسب دار او خفاف سپک دي نو د سپکېدو سره اذا دعوي دا سره مناسب ذکر کو کثیر ډیر دي دا د کمال سره دي اذا شدو کله چې حمله وکړي او قليل لګ دي نو دا د کمال سره دي اذا عدو کله چې شمار لګي نو یو څو سيزونه جمع کول او بیا هر یو ته داغي مناسب قید او وصف ذکر کول
دا چې دا تقسیم دریم قسم دی لکه پوه شو به معنی نو تقسیم منګویل چې درې قسمونه دي یو لمبره قسم دا دی چې د یو څه ټول اقسام احاطه کول لکه دا لپاره عالم او علم اليوم چې د زمانه درې وړ اقسام راګر کړل دویم نمبر منګوي چې یو د سيزونه جمع کول بیا د هر لپاره د متعین تور باندې یو حکم هغه ته منسوب کول لکه دا خر او دغه منګویل میخ او د خر لپاره مناسب دغه او دغه لپاره متعین ده او دریم نمبر منګوي چې د یو څه احوال ذکر کول او بیا د هر حال لپاره مناسب قید او وصف هغه ته منسوب کول هغه پوه شو به معنی وې مبل یاد بچی داستا